په نهمه ذوالحجه باندې عموما نهمه ذوالحجه باندې مونږ عموما زمونږ روزي ټیک دا په نهمه ذوالحجه. اوس په دې خبره باندې ځان پوهه کې اکثر خلک ډیر بیوقوفانی د بیوقوفتوب د وجې نه دا کار کوي چې هلکه په سعودي کې نهمه ذوالحجه ده هلته عرفه ده نو راځئ چې مونږ روژه ونیسو. ولې ځکه چې هلته عرفه ده که نه نو د عرفې د روژې سره څه تعلق تاسو کې چا حج کړی بای دا نهمه چې کله هلته عرفه وي نو هلته روژې که بوځئ چا چې حج کړی هغه ووایه بوځئ به یې که روژه ونیو حج یې نه کېږي نه پوهېږئ بھائی که روجه ونی وانو حج نه کیږي وایي نو دا د نهمې ذوالحجې روجه ده د حج نه علاوه چې کوم مخلوق دی هلته نو هغو په نهمه ذوالحجه باندې روجه نیسي نو دا روجه د عرفې نه ده دا روجه د نهمې ذوالحجې ده. وس د هر ملک په اعتبار سره نهمه ذوالحجه چې په کم ځای کې راځي نو دا روجه نیول پکار دي. ما وختي هم فضیلت بیان کو چې د یو کال مخکې او د یو کال را روان د یو کال مخکې او د یو کال را روان د ګناهونو کفاره ده. یو کال مخکې ګناهونه به ورته الله معاف کړي را روان یو کال کم ګناهونه کوي په ایډوانس کې ورته الله معاف کوي. نو لهذا د نهمې ذوالحجې روژه ده او دا نهمه ذوالحجه به زموږ په ملک کې راځي په کومه ورځ باندې نو دا به راځي د بوت په ورځ اختر دی که نه نو د منګل په ورځ باندې په 20 جولای باندې به دا نهمه ذوالحجه نو انشاءالله د دې روژې اهتمام وکړو. الله دا عمل کوو.